ذبح په وخت کې څلور رګونه داسې دي چې د هغې کټ کول هغه لازمي دي. که په دې څلورو رګونو کې درې کټ شي نو بیا هم قرباني صحیح ده، خو غوره خبره نه ده. که د درېو نه کمې نو بیا قرباني نه صحیح کېږي. په هر حال څلور رګونه کټ کول هغه لازمي او ضروري. د ټولو نه اولنی رګ هغه حلقوم دی. حلقوم ویلی شي د سا رګ ته، نرخره ورته هم ویلی شي، د سا نالی ورته هغه هم ته ووایي. یو د سا نالی یعنې رګ د دې کټ کول هغه لازمي دي. دویم مري، موږ ورته مرۍ وایو، دا د خوراک نالی ده. دا دوه چې دی نه هغه د عام رګونو په نسبت باندې هغه لږ ګډ وي، یو د خوراک نالی او یو د سا. دریم او څلورم دا ودجین دی، دا د وینې رګونه دي، غټ رګونه، مین رګونه شروع کېږي. دا چې کوم دلته کې په دې ځای کې د مرۍ او د سا د نالۍ چې دي د دې نه دی یو طرف ته، ودجین یو دې طرف ته، یو دې طرف ته، او په منځ کې دا مرۍ او حلقوم دا په منځ کې راګېږي. یو سیټ ته یو حلقوم وي او بل سیټ ته چې دی نه هغه بل حلقوم وي، دا ودجین وي. نو دواړه طرف ته چې دی نه هغه د وینې غټ رګونه، مین رګونه، هغه دواړه طرف ته دي. عموما چې کله ذبح کېږي نو مستحب غوره طریقه دا ده چې په دې کې کوم غوټۍ په دې مرۍ کې د دې غوټۍ نه فوق العقده، د دې نه بره دې سټ طرف ته دغه کې چې هغه ذبح وکړی شي نو دغه رګونه ډېر په اسانۍ کټ کېږي. د دې نه ښکته ښکته چې کله ذبح کېږي نو بیا دغه رګونه ډېر په مشکله کټ کېږي، دا بیا دننه وي. او کله چې دا غوټه په دې مرۍ باندې ځکه خلک غوټه وګوري په دې کې چې کوم غوټه د دې نه بره کله ذبح کېږي نو رګونه ډېر نږدې دي چړې ته، نو په دغه وخت کې بیا رګونه په اسانۍ سره کټ کېږي. نو فوق العقده ذبح چې دی نه هغه د عقدې د غوټې نه په بره ذبح کول دا غوره طریقه ده چې رګونه په اسانۍ سره کټ شي. بل قرباني دا څاروی چې کله ذبح کوي مستحب او غوره طریقه دا ده چې دا قبلې طرف ته د دې مخ راولي. دا چې دی نه هغه مستحب او غوره طریقه ده چې د قبلې نه اخوا مخ کوي نو بیا مکروهه کېږي. قرباني کېږي، څه ضرر پکې نور نه راځي، مکروهوالی راځي، ثواب کې کمی راځي. نو ښکلې طریقه دا ده چې قبلې طرف ته څاروي مخ کړی شي، یو څاروی د بل څاروي مخې ته ذبح نه کړی شي، دا مکروه دي. او په دغه وخت کې چې دی نه هغه دا دعا ویلی شي: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دا دعا هغه ویلی شي کله چې څاروی راوګرځي په دغه وخت کې د ذبح نه مخکې دا دعا چې دی هغه ویلی شي. پس دا دعا چاله په یاد ورځي نو په یاد وایي، که په یاد نه ورځي ځان ته په پاڼه باندې ولیکي یا په دې موبایل کې چې دی نه هغه دا هم یې نو د موبایل دې وایي، ضروري ده چې په یاد وایي. بیا چې کله ذبح کوي په دغه وخت کې بسم الله الله اکبر، بسم الله الله اکبر د دې ویل ضروري دي، داسې دي. که چا قصدن هغه پرېښودل نو قرباني چې دی نه هغه نه کېږي. که چا بسم الله الله اکبر قصدن ونه وي نو قرباني نه بلکې ذبح یې هم نه کېږي، خوراک حرام دی. که چا قصدن پرېښود بسم الله د نورې دعاګانې که ونه وایي په قربانۍ سره اثر نه پرېوځي، خو غوره طریقه ده. او دا بسم الله اکبر لازمي دي ویل، که چا قصدن ونه ویل ذبح یې کېږي. د دې نه بس چې کله ذبح وشي بیا اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وخليلك ابراهيم عليه السلام. دا دعا بیا قربانۍ نه پس وایي.